سلطان العارفین بایزید بستامی رحمت الله علیه لوی ولی الله دے آغا مبارک فرمائی چی اوزل می مور اوبو غختی نوزل آرم او دا اوبو یو کوزه می را ڈککا او ادریدم چی مور تا اوبو ارکم زماغ والده دغه وخت د هغې سترګې ورغلې وې ما هغه اوبه لاس کې نیولې دي او سوچ کوم چې مور مې اوبه غوښتې دي نو چې رایپای سوم او که انتظار وکم بیا مې وی چې دې ته ډېر وخت پس خوب ورغلی دی او د خوب یې زه وباسم نو دا مناسب نه دي نو خیر دی زه به انتظار وکم نو مور ته مې ښه خوب ورغو اټوله شپه ما په انتظار باندې تیره که په دې کې د مؤذن آواز رالو د سحر بانګ را شروع د الله اکبر په آواز باندې مې مور را پاسېده چې وی کته زه کټ سره ولاړ یم او اوبه مې لاس کې نیولې دي نو راته وایي چې تا زه را پاسولم ولې نه وای ما ورته وی چې تا ته خوب درغلی نو ما ویسې نه بیا خوب نه درځي خوب د نه وتښتي او بیا آرامه شي زما د وجې نه نو ځکه مې را پانسولې وای بیا راته وایي چې ته ولې نه وده کېدې وای ما ورته د دې وجې نه وده کېدم چې هسې نه توبه وغواړې او زما سترګې ورغلي او زه ستا آواز ونرم نو تا ته به تکلیف ورسي نو دا شپه ما دې کټ سره په ولاړه باندې تېره که اوبه مې په لاس کې نیولې مور دغه وخت کې اسیم د والدینو دعاګانې قبلیږي او بیا چې مور او پلار د خپلو بچو نه ډېر خوشحاله شي هغه وخت کې بیا د زړه د منځ نه آواز راوځي نو د بایزید بستامی رحمت الله علیه والدې لاسونه پورته کړ وی یا رب العالمین اے پروردګاره د بایزید زړه په نور د معرفت باندې منور کړي مورم د بایزید بستامی سے مور ده نو دعام چې کوي نو سمه دعا کوي بچی د پاره خدای نه معرفت غواړي یا الله زما د بچی د زړه په نور د معرفت باندې منور کړي او نور د معرفت د ډېر لوی دولت الله تعالی دې زمونږ نصیب کړي زمونږ والد محترم نور الله تعالی مرقده ای بچی دعا کول نو فرمایل به چې یا الله تا چې څنګه د انوار او سپوږمۍ په خپل قدرت باندې روښانه کړي دي داسې زمونږ د سینې په نور د معرفت باندې روښانه کړي او چې کله به آب زمزم وڅښل نو بیا به فرمایل یا الله چې څنګه تا په مونږ باندې آب زمزم وڅښل داسې را باندې آب کوثر هم وڅښې نو ډېرې جامع دعاګانې به هغوی کولې الله تعالی دې د هغوی په قبر په کروڑونو رحمتونه نازل کړي حضرت بایزید بستامی رحمت الله علیه هغه ته چې مور دعا وکړه چې خدایا زما د دې بچي د زړه په نور د معرفت باندې منور کړي نو حضرت بایزید بستامی صاحب د مور د دعا په برکت کم مقام ته ورسېدو چې اوس د هغه نوم اخیستی شي نو ورسره ویلی شي چې سلطان العارفین د اولیاء بادشاہ او سردار حضرت بایزید بستامی رحمت الله علیه هغه به بیا فرمایل چې منزل مقصود ته یو سړی رسي نو په دوه خبرو باندې رسي یو دا چې د الله تعالی حکمونه په ځای کې حقوق الله په ځای کې او بل دا چې حقوق العباد په ځای کې او په حقوق العباد کې د ټولو نه زیات حق په بنده باندې هغه د مور او پلار حق دی او چې کله په دې دوه خبرو باندې عمل راشي نو بیا انسان منزل مقصود ته ډېر په اسانه باندې رسي او دې بیا په ځان نه پوهېږي چې دا منزل زه منزل ته روان یم او که دا منزل ما پسې را روان دی دومره په اسانه دې منزل مقصود ته الله تعالی رسوي خو چې په حقوق العباد او په حقوق الله باندې عمل وشي